مخکې درس کې د ابوالولید او عتبه دغه څه اعتراضات او څه مطالبې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ابوالولید رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو درې مطالبې وکړي. یو ورته ویل فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا. کته دا کومې خبرې چې کې د دې په مقصد کې ستا او ستا مقصد دی چې زما مال سیوا شي، مالدار شم، موږ به تعالی دومره مالدار کو چې ته به په موږ ټولو کې مالدار شي. دا خبره به حق شي. او که ستا دا مقصد دی وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. کستا مقصد د دې دین په وجه د دې بیانونو په وجه باندې خپل شرافت مقصودی چې مطلب ما ته مشري ملاو شي او زما خبره چلیږي د بل چا نه چلیږي، نو دا مشري به تعالی درکو حتی لا نقطع امرا دونک، تر دو پوری چې تا مون خبره تر مونږ ته نه کړي، مونږ ستا د امر نه بغیر فیصله نه کوو. دو خبرې. او دریم دا وإن كنت تريد به ملکا ملکناک علینا، که ته په مونږ بادشاهت غواړې د ځان بادشاه به دي. ګوره دا دریوانم خبرې، دا د عربو پسندیده خبرې چې په دې به هغوی جنګونه کول. څو خبرې؟ ګوره دې دریو خبرو باندې به عربو جنګونه کول، مشرۍ باندې دغه شان فیصلهګر او دې بل طرف ته بادشاهت او په مال، مطلب ډېر مال. خو دا ټولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولنا داسې چېرته نه شي کېدی. ویل که چېرته تا باندې پیرې راځي، تا په عذابوي، مونږ به ستا علاج هم وکړو. نبي علیه السلام دې ټولو جوابونه ورکړه. داسې چېرته هم نه شي کېدی. هغه د قرآن او سورې فصلت آیاتونه یې ولوستل تر دې چې راورسېده فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. که چېرې دا خلک ستا نه مني، ستا نه اعراض وکړو، نو دا ورته ووایه فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ابوالولید چې کله خبرې وکړې، د ابوالولید د خبرو نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوالولید ته جواب کې صرف قرآن آیاتونه ولوستل چې زه د مشرۍ وږی نه یم. الله راته وایي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. زیروم تاسو د داسې چغې نه، د داسې عذاب نه کوم چې په عادیانو سمودیانو باندې راغلی وه. کله چې دا خبرې وکړې، ابوالولید ویرېده او ډایرکټ ورته وایي د عتبه وایي بس بس نورې خبرې مه کوه. نو دی ایسته پاڅېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې لاس کېښوست چې بس که الله ته وګوره، د الله خیال وساته، د خپل ولۍ خیال وساته، بس نورې خبرې هغه ته مه کوه. وجه دا ده چې د عذاب نه یېرېده چې رسول الله چا باره کې څه خبرې کړي هغه به خامخا کېږي. نو چې کله دی راغی او د خبرو نه ډېر زیات یېرېدلی و. یو خو زمونږ خبرې دي، وجه څه ده، زمونږ مخاطب هم صرف اوري، اورېدل کوي، نور پروا نه ساتي. او نه داسې ده چې بل یا خو د دین خبرې زمونږ د بدن کې دومره غږلې شوي دي، یا خو کامیابي ده دومره غږلې شوي دي چې بس لکه مثال په طور زمونږ 24 ګنټې ځان تیار منو، او یا داسې ده زمونږ زړونو کې یاره نشته. څه چل خدای خامه الله دې رحم وکړي. نو چې کله دی راغی واپس، نو ملګري ناست دي، هغه وایي والله لقد جاءكم بغیر الوجه الذي ذهب به. ته یو شان د حجرالې بل شان دی، حالات بدل دي. خو ځه څه وکېږي چې کله راغی خلک ورته وایي ما وراءک یا ابوالولید. زر زره قصه بیانوه، وروستو څه قصه ده، څه احوال مې ولیدل. نو دی ورته لګیا شي وإني سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر
ولا بالکهانه. ما داسې خبرې واورېدې چې ما خپله زندګۍ کې چېرته نه اورېدلې. قسم په الله دا خو نه اشعار دي، نه سحر دی او نه کهانت دی، موږ په دې ټولې پوهېږو. بیا ورته وایي فوالله لیکونن لقوله نبأ عظیم. قسم په الله دا سړی چې کومې خبرې کوي د دې به یو لوی انجام وي. په دې پسې وروستو ډېره لویه قصه پرته ده، دې به څه چل کېږي او یو لوی انجام به راوځي. اوس قوم ته یو څو مشورې ورکوي. څه ورته وایي؟ وایي خلوا بینه وبین العرب فاعتزلوه. دا خلک یوازې پته ولګوي چې د رسول الله صرف قریش او بنو هاشم دشمنان نو بلکې ټول عربي دشمنو. دی ورته وایي خلوا بینه وبین العرب فاعتزلوه. دی او د عربو په منځ کې چې کوم خایل دی دا بالکل آزاده کوي، موږ عربو ته پرېږدئ. فاعتزلوه، تاسو د ځای منځ ځان وباسئ، هېڅ ورته مه وایئ، مور سره جنګ کوئ مې خبره منئ. ولې؟ فإن يظهر عليه العرب فقد كفئتموه بغيركم. که چیرې عرب پې غالبه شو نو بغیر ستاسو د وجلو نه به تاسو دغه نه خلاص شي. مطلب دی به مړ کړي، ستاسو مقصد هم څه دی؟ د مرګ، بس په خپله به خلاص شي. وإن يظهر عليه فملكه ملككم وعزه عزكم. که چېرته دا محمد په عربو غالبه شو نو د هغه دا باچاهي ستاسو باچاهي ده او دا عزت ستاسو عزت دی. ډېره قیمتي خبرې ورته پرېږدئ. که مطلب دا محمد په عربو غالبه شو د هغوی نه باچاهي واخلي، د ده عزت ستاسو عزت دی. ولې دا ستاسو د کلي سړی نه دی، دا ستاسو خپلوان نه دی. او که چیرې دا د ده باچاهي مطلب چې د هغوی نه کوم باچاهي واخیسته دا باچاهي هم ستاسو پرېږدئ. او دې خبرې ته الله رب العالمین سورې زخرف 44 کې اشاره کړې ده. وای خلکو وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون. په خپل بچو باندې قران وایا، په خپل قران وایا. په دې قران کې ستا شرافت ده، ستا د قوم شرافت ده، ستا ټولو کې عزت ده. تاسو جوړئ یو کس دی اب خپل بچی باندې قران وای، ټول کلی والا به خلک چې دغه تني سره کړه پلان کې د بچیم بکینم پروګرام دی. وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون. شرافت مالداري کې نه ده، شرافت بچهت کې نه ده، شرافت مشرۍ کې نه ده، شرافت په څه کې دی؟ وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون. الله استاد قوم شرافت په قران کې دی. دا څوک مني چې شرافت کتاب اصل د شرافت کتاب قران دی. خبر حال نو دی عتبه چې دا خبرې وکړي نو دی پیغمبر ته سموي ما ته داسې کتاب واورېده چې دې د پاره بچي فوالله ليكونن لقوله نبأ عظيم. د دې خبرې وی لوی انجام راوځي. دا یاد وساتئ چې دا خبرې کړه وکړه دا خلک جاهلانو په زید باندې ودرېدل او دا خبرې وکړه سحرك والله بلسانه. یار پتاي په جبه جادو وکړه. هغه الذي جبه ور کړی دا چې پتایم جادو وکړه. لاړ یو شان دوراني بل شان ته نو دی ورته وای عتبه وای هاذا راي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. زما خو بس دقه راي و استاسو خو حق وکړه. ما درته چې کومې خبرې وکړي دا زما راي ده. او دا راي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کې و. ابو رستراش په خپل ځای باندې نبی رسول الله کفار ته ویلو اے خلکو تاسو ما سره ما جنګیږئ، تاسو ما دي نور ته پرېږدئ. که زه په دوی غالب شم نو بیا ستاسو خوا ده، که زما منئ او که په ارام کښېنئ. او که زه به د نورو غالبه نه شم زه یې مړ کړم نو ستاسو مقصد به پوره شي، خو کم سے کم تاسو زما نصیحت وشي، تاسو زما خپل خبرې ته پرېږدئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین لپاره مختلفې طریقې اختیار کړې، مختلفې طریقې چې دا دین خلکو ته ورسي. نو چې کله دوی دا خبره وکړه په دې کې مشرکین راولګېدل چې بس اوس په یوه طریقه نه کېږي، بس یوه طریقه موږ سره دقه ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی وجل غواړي، د ده نه بغیر په بل څه باندې کار نه کړي. سورې زخرف کې الله وایي ام ابرموا امرا فانا مبرمون. دوی هم مضبوطې فیصلې وکړې، ولیکن الله وایي زه خپل کار ډېر په مضبوطوالي سره کوم.
دوی دا مضبوطه مشوره وکړه، دا یې اخرنۍ مشوره وکړه چې بس د ده وجل پکار دی. او د هجرت واقعاتو کې به وروسته راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دې او هغو کې فرق دا و چې په دې وخت کې کس نه مقرر کړی چې ته او ته د مرګ دپاره شو موږ به حمله کوو، بس دا پلانکې کسان، دا د مرګ دپاره کسان کې نه مقرر، بلکې دا یې ویلو چې د چا پې لاس بر شي مړ کېږي. په دې کې ابو طالب ویلي ده چې دا مشرکین خو زما دا وراره وژني، ولې هغه ډېر حالات په سترګو ولیدل. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه داسې توره راایستلې وه دې حالاتو نه خبر و. دغه شان عقبه بن ابي معيط کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرۍ کې څادر اچولی و چې د مرګ حالت یې ورستی و. دا حالات ټول رسول دغه دی ابو طالب نو د خپل چې څومره بنو هاشم دي او بنو المطلب دی ټول راجمع کړل، ځکه چې دغه وخت کې د لوی لوی خاندانونه جوړ شوي وو. هغه ټول یې راجمع کړل چې زه یو مشوره اخلم ستاسو نه، یو خبره در کوم. ځکه دا غټه کورنۍ وه. ابو طالب اول وایي چې ګوره زه خو دې سړي سره کلک ولاړ یم. بس عجیبه خبره دي که نه، هر ځای کې چې کله رسول الله ته مشکل حالات راغلي دا تر اوسه ودرېدلی دی. بس زه خو دې سړي سره کلک ولاړ یم، زه یې حفاظت کوم او یو خبره کوم تاسو ته چې د عرب راځي او دا سړی وژني، دا وراره رانه وژني او دی رانه اخلي، دا زموږ دپاره ډېره زیاته لوی د شرم او ډېره زیاته عجیبه خبره ده. نو راځئ یو کار کوو چې د دې سړي سره کلک ودرېږو، د ده به دفاع کوو، دی به چاله حملې له نه ورکوو او چې هر څه حالات راځي د سره ملګرتیا کوو. نو ټول راولګېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت دپاره یې ذمهواري واخیستې. ابو طالب خبرې ومنه کړه. یو پکې صرف دغه راولګېده ابو لهب وایي زما دشمن دی او دشمن مې و او دشمن به مې وي، زه بلکل د ده ملګرتیا نه کوم او نه د ده سره د حفاظت ذمهواري اخلم. ابو لهب نه علاوه باقي ټول چې څومره خلک وو، که مسلمانانو او که کافرو، ټول د ابو طالب سره ودرېدل په دې یو خبره باندې چې موږ به د رسول الله حفاظت کوو چې دی څه وایي دي، ځکه هغوی ته خو پته وه چې دی د خپلې خبرې نه قرارېږي، که موږ یې حفاظت کوو که نه کوو. خو دوی په خپل قوم پرستۍ باندې څه شو، په هغې باندې ودرېدل، د خپل عزت دپاره د الله دپاره نه ودرېدلي. خو به هر حال ودرېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت دپاره. چې کله دوی ودرېدل نو دلته خو بار خلکو هغوی د قتل ارادې کړې وي، نو په دې کې مشرکانو ته خبره میلاو شو. چې هغوی ته مشرکانو ته خبره میلاو شو نو هغوی د ظلم او د زیاتي او داسې د بربریت نه ډکې فیصلو اراده یې وکړه چې اوس خو د قتل کار خو رانیږي، خو راځئ څه کوو، یو معاهده کوو. په دې کې مشرکین راولګېدل. چې کله د ابو طالب د دې خبرې نه خبر شو نو هغوی اول د قتل اراده کړې وه، خو هغه اراده یې پټه وساتله. اوس یې بله فیصله وکړه او دا فیصله په محصب علاقه کې کړې وه چې هغې ته وادي محصب وایي او اوس ورته عزیزیه وایي. عزیزیه د مکې مکرمې نه ده، چې لږ مکې مکرمې چې کوم غر دی د هغې شاته چې کومه علاقه ده د مینا طرف ته، د مینا خوا ته، هغې ته نږدې هغې علاقه کې دوی خلک راجمع کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف او د ابو طالب په خلاف د خلکو نه مشوره واخیسته چې ابو طالب خو سره د خپل خپلوانو نه دې سړي ملګری شي او د ده سره ودرېده، د دفاع کوي. خو راځئ موږ داسې کوو چې د سره عزیزولي ختمو او د ده سره اقتصادي پابندي پرې لګوو. عزیزولي ختمول هم ډېر ګران کار دی. عزیزولي ځکه دغه ځای ته عزیزیه هم وایي چې دغه ځای کې کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره عزیزولي ختمه کړې وه، مطلب رشته ور سره ختمو، خپلولي ور سره ختمو او بله خبره ده اقتصادي پابندي پرې لګوو. نو عزیزولي هم ګران کار دی چې دا هم ختم شي او اقتصادي پابندي لګېدل دا هم ډېر زیات ګران کار دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم خو را پرېږده چې د هغه کوم ملګري وو هغوی خو بیا هم ایمان راوړی وو، خو په کوم کفار چې ورسره ملګري شو ابو طالب دي په هغوی هم پابندي لګي. په دې کې دوی اتفاق راغی. نو یو کاغذ یې راوغوښته
د هغې دپاره یو کاتب راوغوښته لیکونکی چې دا کاتب نوم و بغیض ابن عامر بن هاشم چې دا بغیض رښتینی مبغوض و مبغوض مطلب د الله چې بلی شي چې خلک ورسره څه کېږي بغض او حسد د قلم او کاغذ راواخیست او دغه صحیفه ده ولیکله په دې کې څه شروط و عجیبه عجیبه شرطونه وروسته وکې راشي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من سن سنتا سیئه چا چې یو ناروا کار یو بنیاد کېښوده هغه بنیاد په هغې چې څومره خلک روان دي د دې سزا به ورته ورسېږي نو د ناروا کار دپاره چې چا لیکل کړي تر د ورځې د قیمته پورې به هغه څه د هغې فیصلې به دي چې څوک روان دي د هغې اجر او هغه سزا به ورته میلاویږي کوم کفري قوانین چې څوک دي په دې څوک عمل کوي دوی به نه خو لیکن په دغه باندې به څه کېږي خلک به په دې پسې روان دي دا یاد وساتئ ډېرو خلکو ناروا کتابونه لیکلي دي خلک اوس د هغې نه مسایل راوباسي استدلالات دي کوي په هغې پسې خلک روان دي دوی ته به اجر رسېږي الله تعالی دې رحم وکړي نو دا بغیض راولګېده چې د کاغذ راواخېسته د نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دته خیرې کړې الله په الله سم الله بیا شریک الله شل په دې کې یو څو خبرې راغلي یو دا الله يقبل من بني هاشم صلحا د بنو هاشم بچریم صلحا قبله اولنې خبره کې دا راغله دویمه دا ولا تأخذوهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل په دې بنو هاشم کې به په چا باندې شفقت نه کوو که چېرته د لوږې له تندې ولې نه مري خو په دې به په چا باندې څه کوو رحمه به نه کوو حتی یسلموه للقتل تر دې پورې چې دا محمد موږ له څه وکړي د قتل دپاره راکړي درېیمه خبره کې دا راغله ویل الله یناکحوهم د دوی سره به نه نکاح کوو او نه به د دوی لوریانې واده کوو مطلب نه به موږ ورسره خپل رشته کوو نه به د دوی نه کوو څلورمه کې دا راغله ولا یبایعوهم د دوی سره به اخیستل خرڅول نه کوو مطلب بالکل اقتصادي پابندي وي پنځمه خبره دا وه ولا یجالسوهم د دوی سره به کینو پاڅونه شپږمه دا ولا یخالطوهم د دوی سره به تلل راتلل نه کوو مخالطه معنی څه مطلب په یو کټ کې کېناستل په یو بازار کې ګرځېدل په یو ځای باندې تلل په ګاډي باندې تلل دغه شان د یو بیټه کې کېناستل دې مطلب په یو ځای به ورسره کېنو نه مخالطه به ورسره بالکل نه کوو اوومه دا ولا یدخلوا بیوتهم هغوی کورونو ته به نه ور داخلېږو او نه به هغوی خپلو کورونو ته پرېږدو اتمه ده ولا یکلموهم خبرې به ورسره بالکل نه کوو دغه شانته نورو کې څه خبرې راغلې دا خبرې ولیکلې او خلکو په دې باندې څه شروع کړو په دې باندې دغه پابندیانې ښکاره چې په دې کاغذ کې ولېږلې هغه کاغذ یې راواخېسته او د کعبې دننه په یو دیوال باندې راځوړند کړ